بسم الله الرحمن الرحیم. وحدان سے پدریم ټرن کې د خپل داوی نه مو تختیر وې زمو دای نه منافی مالک نافی چرته شرک حکم لګی د شرک حکم دین لګولای دی وې زمو د خطاب ول چې مستحب نه دي کنه بیا په صورت کې تنافی ګرځیدل بیا وی شیخ صاحب درس ابراهیم الله لیکلی چې دعا پکار نه خود عبادت نو ټیک شو د لری نه چاته आवाज کول هغه نه دعا غوښتل دا خو عبادت ته دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا غوښتل نه دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته درخواست کول چې تماده پاره د الله نه شفاعت سوال وکا اي په ژوند کې دا تا شرک غنو چې نبی علیہ السلام ته شکر اتلله نو په خپل قبر مبارک کې حیات ته د متواتراتو ثابت دی قبر خواته راتلل د دعا درخواست کول دا په کم دلیل سره شرک دی ته ولې دواړه خبره ګډوډه بیا دینه پس وای شیخ طاهر صاحب چې شرک دی نو خپل مشر له ولې تزادات ثابت یو مشر دی په یو کتاب کې یو سلی کې بل ته د خپل مشران په دې الته پوروي مسل دلته ته چې هغه چې شرک دی او دلته هم چې پوره عبارت وایو الته وای چې زمونږ د پاره زمونږ حاجات پوره کې په عبارت کې خپل باندې الفاظ موجود بیا مخ کې زما په دلیل باندې جره کوي وای دا خبره مرسل دی نو مراسیل ما عند الجمهور حجت ته کې باس نشته او کتاب رچاره واغستو د یو وابي د وابي د کتاب نه ثابت دی ماشاءالله بیا او مونږ ما ویلو چې د متواترات ته ته نبی صلی الله علیه وسلم کې دغه ما پیش کړو ته ولې پاګه جره کې بیا وی ابن تیمیه کتاب وی دغه نه بغیر د تربل چا حواله نه ګوره ابن تیمیه رحم الله مونږ احترام کو البته په تفردات پسې نور پسې کیو د یو عالم په تفردات پسې ور پسې کېدل هغه مسلک جوړول د گمراهی دا څنګه چې تاسو ور پسې بیا وی اثارب المنکی والا وی چې دا د هغه لیکلي دي چې دا شرک دی ما تر شرک حواله ته پوسو هغه چې ریچ چانه نه دي نقل نو دي چانه نه دي نقل دا شرک شو ما ورته ابن تیمیه نه شرک وخه ابن تیمیه و هغه چې لیس مشروعا الکه لیس مشروعا سره دا شرک ثابت شو مړه دا وېس او غړي وړي درنه شروع شوې دي بیا دا فاتحه که صحیح طریقه کې اگر چې په دې کې د استشباع رد نشته لري په دې کې جدا خبر خو رد دی ته چلته ګوره دا ګوره مولانا قاضي سید اسماعیل صاحب مخکې موږ د دې رد کړی په کم چې تقریزات دي هغه دلته صفه په دې باندې په 69 صفه باندې پوره شو ته چې کوم ځینې عبارت پیش کې جواز فاتحه پر ایک نظر دی نه بل رساله شروع شو ادار بل چا د بونی صاحب دا اخر محمد الیاس خان د دې پورې په دې تقریزات نشته خو په مناظره کې بس تاسو اوس وګ نه کیږي کنه کم دجل بدی مونږ ښکارا کو بیا راغینه پس شروع شو و ابن ابي شيبه لیکلی دي نو مولوی صاحب التر دعا درخواست نه لا تتخذوا عيدا ولا الفاظ موجود دي التغه جدا خبره ده دلته جدا خبره ده او دویم بیره وغسو مولانا زرمان زاروی صاحب ولی کامل لغی عبارت بش هغه کداغه په عبارت کې دی جوړ شورته وای زما اقامه نشته مال اقامه راکا زما ته چیلنج ستا په چوتستان نو زوته چیلنج دی کدا په کې نه به درو پغه متړه مونږ ویلی الته ورتل د دعا درخواست کول دا مستحب دي او په نصوص سره درته ثابتو ستا په شان د دجل نه کار نه اخلو بهرحال ما مخ کې شپږ دلایل پیش کړیو او دا وره پریمنس کې به زمنن وې ما دیو په قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب دامت برکاتهم الله علیه خبر راغلی او په غیل زمون هم لګوله خو په زمن کې به وې ما مخ کې د خبرې په جواب کې ناشر القرآن نیلوی صاحب لیکي په صفحه نمبر 53 باندې سوکو اے مولانا حسین علی صاحب وہی میں امام ربانی مجد الفسانی کی مزار پر بیٹھا ہوا تھا مکاشفہ کی حالت میں امام ربانی نے مجھ سے فرمایا کہ توحید کا مسئلہ بیان کرنا سلوک میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے تا تب قبر نہ حکم کی تے مرے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمن صاحب ته حکم وکي هغه بیا شرک شي او خپل سند د شرک نه انا لله بهرحال دین راز اوس ګوري هم نه ماته و هم نمبر دلیل خبرګه مخیر ده مصنف د ابن ابي شيبه دا جلد نمبر 17 ده صفحه نمبر 63 ده مولوی سے باورا حدثنا ابو معاویہ عن الامش عن ابي صالح عن مالك الدار قال وكان خازن عمر لتوم دا سوق دے رسله دا د عمر فاروق رضی الله تعالی خازن خزانچو قال اصحاب الناس قات خلق تقاد رسیدلو فی زمان عمر په زمانه د عمر سخت قحط زمانه فجاء رجل الى قبر النبي صلی الله علیه وسلم قبر د نبی علیہ السلام فقال یا رسول الله استسقي امتك خپل امت د بار د باران سوال وک فانهم قد هلكوا بشکری ولا هغه سړی ته نبی اسم په خوب کې راغی ورته ته عمر ته ور شفاق ریو سلام ورته وای او خبره ک انه مسقیون چې دی باندې باران شو قل له علیک الکسالک ورته وای چې بو خیرتا باندې قایم اوسه یعنی د استسقا منځ وک هغه سړی عمر جو ته ورغه ته خبر ورکو فبکا عمر وجلا شو ثم قال یا رب لا الو الا ما عجزت اے الله ما خو کوتای نه کړی ام دقه نقل کړي دار البدايه والنهايه حافظ ابن کثیر رحم الله نقل کړي عمر فاروق صحابه را جمع کړل به ورته ویلا ایها الناس اے خلق استاست قسم در کوم خبر اورید بلال هل تعلمون مني امرا غيره بلال ابن حزب خپل په کې غراوي دي فقالوا اللهم لا فقال ان بلال خدا دا قالوا صدق بلال صاحب ویل بلال سوي د خلیفہ راشد تایید دي
بیا د صحابه کرامو اجماع ده البدایه نقل کوي هغوی ټول ویل صدق بلال او بلال رشتاوي رضی الله دا تاریخ طبری دی دیم د نقل کوي صفحه 124 او 125 باندې صحابه کرامو توثیق وکړو دا د صحابه کرامو اجماع سره ثابت شو مولوی صاحب د حدیث اولنې راوي امام ابن ابي شيبه بخاری مرکزی راوي دی ابو معاویه دویم راوي دریم احمد سلورم ابو صالح دا بخاری جلد 201 کې هم دقه موجود ابو معاویه عن الاعمش عن ابي صالح دقه سند موجود دی چې جرح ور باندې ولکه سلورم نمبر مالک الدار دا تجرید د اسماء صحابه کې تجرید اسماء صحابه کې علامه زاهبی جلد 247 کې د صحابي ویل دي باقی نور ورته تابعی ویل دي او وی ادرک وسمع من ابي بکر الصديق وروا عن الشيخ اندري ود کړه ابو بکر صدیق او د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ او بیا وی وکانه معروفا دا معروف سړیو فی الطبقه الاولى من التابعین چاور د تابعی ویل چا صحابي بارل په دواړو کې خبره نشته په دې باندې اتفاق دا وګور الارشاد د امام خلیلی رحم الله صفحه نمبر 313 کې دی متفقون علی شخصیت دا مې په سند در تباسو کوم رسېبو دا ګوره د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه ده دا غینه پس راځو دلیل نمبر مخکې مولوی صاحب حدیث تسلیم درته کولی شم که کله ستا طرف نه الزام راغی اعتراض راغی انشاءالله ولس بیا به زما طرف نه د محدثینو اقوال په دغه باندې وګورئ چې ټول ورته صحیح ویلی دی مخکې زم دلیل نمبر 8 ته البدایه جلد 4 صفحه نمبر 98 باندې د امام بیهقي په بل سند سره مولوی صاحب دغه سند نه دی دا سند د امام بیهقي دی د دې البدایه جلد نمبر 4 امام ابن کثیر مشهور مفسر او محدث دی صفحه نمبر 98 کې دغه حدیث نقل کړي وقال الحافظ ابو بکر البیهقي دغه په سند سره نقل کړي بیا وی ان مالک قال اصحاب الناس قحط في زمن عمر بن الخطاب فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابي فقال يا رسول الله استسق الله لامتك تخبل امت دبار دباران دو طلب وک فانهم قد هلكوا فاتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم راغ فقال ائت عمر تورشا فاقرئوا مني سلام زما تر ورته سلام واخبرهم او ورته خبر ورک چې باران بوشي وقل والي بیا وی په اخره کې وهذا اسناد صحیح سند بالکل صحیح دی اے مولوی صاحب دا د خلیفہ راشد تایید دی د صحابه کرامو اجماع سکوتی ده عمر فاروق رضی الله عنه نو پته چې دا شرک دی صحابه کرامو ته نو پته چې دا شرک دی او خبره واوري چې بیل ته اعتراض ونه کې اول خدا سلام صحابي دی چې قبر ته راغلو خو کچلو کغه کتابی هم شي کنه د عمر فاروق خلیفہ راشد تایید دی ورته د صحابه کرامو تایید ورته حاصل او دا تحریرات حدیث بیا په خپل سند باندې ډزونه کې هغه نقل کوي او تصحیح کوي باقاعده ورواه الحاکم ايضا وصححه باقاعده تصحیح کوي دغه حدیث نقل کوي علامه زمون استاد ټول په سند کې چې راځي مولانا حسین علي صبري مولا مولوی صاحب زم دلیل نمبر 9 تا الاصابه جلد نمبر 3 صفحه نمبر 1916 دا په بل سند سره نقل کوي اخرجه ابن ابي خيثمه دا امام ابن ابي خيثمه رحمه الله په سند سره من هذا الوجه مطلب قال اصحاب الناس قاتل في زمن عمر فجاء رجل الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق الله لامتك فاتاه النبي بالمنام فقالوا ائت عمر قل له انكم فعليك قال فبكى عمر وقال يا رب ما آلوا الا ما جستوا اے دار صحابه کرامو دور دی رسول الله قبر تراغله دی په درې مختلفو سندونو سره ما ویلا بیا مې درته ویل چې سند د بخاری دی یو راوی بخاری کې وخدلو شاید چې دینه پس زدونه کې بولی صاحب نو او د صحابه کرامو تایید ورته حاصل شو مولوی صاحب د دینه پس زم لسم نمبر دري دا القول البدی صفحه 342 صفحه اے مشهور تابعی د محمد بن حرب باهلی 218 کی هجری کی وفات دے الکاشف کے علامہ زاوی ثقۃ یحیی بن معین فرمائے ثقۃ تقریب التہذیب دے فرمائے قال دخلت المدینہ ز مدینہ منورہ تداخل شم فانتهيت الى قبر النبي صلی الله علیه وسلم قبر ترالما پیدا عربی نوزو ان بایر یو عربی راغ خپل اخه اوخه وتړولتا ثم دخل القبر نبی سم قبر خواته ور فسلم سلام قبر تراغه فسلم سلاما حسنا الته سلام کو بے دعا وکړه بے د آیات وی ولو انهم ظلموا انفسهم بیل وقد اتيتك مقرا بذنبي زتا تراغله د خپل ګناه اقرار کو مستشفیان بک الى ربک ز شفاعت کې پیش کوم تخپل زما شفاعت وکا او ما ثم التفت الى القبر فذكر بے اوګد حدیث ذکر کو اشعار الته ویلا اے د په بل سند سره محمد حربي باهلی د بل تابعین واورا د تابعین دور دی او ما د مصطفی په تعریف کې چې ما احب السلف چې سلف دلره خوخ کړی وي قرآنی آیات احادیث د ټول ز پیش کوم یو تفصیل سره روان دي دا په شعب الایمان کې هم دقه نقل کې سندن جلد نمبر 3 صفحه نمبر 15 17 1517 مولوی صاحب د دینه پس دلایل سلسله په چلو ان شاء الله خلص دلایل ما پېښلا وادان صاحب کله وې زمو دای دی کله وې ويرا شرک حکم دی لګولې دی
یو دلیل دغه سره راوړه چې د رسول الله صم روزي مبارک ته د حاضرۍ په دوران کې د شفاعت درخواست کول دا شرک دی تر اوسه نه خودل دی نه به وخت کله شاعري شروع کې کله عبارتونو کې ګډوډواله شروع کې کله اکابر خپل اکابر په منځ کې تضادات ثابت دي پته دینه لګي په کم طرف رواني عبادت ولا دلایل پریک دوا او بیا ما ته و چې پلان کې خبره حجت تکره سابق ولا حجت نه غړي دا نه د حق صفه 19 و صحابي کا قول و فعل حجت نه ته څنګه تابع پیش کېدل ټول اول د مولانا صاحب چې د چې کم دعوه کړي واغه تا ثابت نه کړه ما صرف دا ویلیو چې زه استشفاع عند قبر النبي د دین نفي کوم واغه د ثابتوم او ما درته حکم کې دا خبره کړي چې زه د سلفونه خیمه غدر ته خیمه د پاتې کا سي طریقې نه مې درته خدا کتاب راغس تا ویلی چې پدې کې چې د بزرګانو یو خبره خو دې دا وکړه چې دغه ځای کې دا د بل چا کتاب د زمیمه ده صفحه 70 کې دی لیکي دا به وګورئ لکه صفحه 70 کې دی لیکي वही बुजुर्गानों बाज मसाइल की तशरीहात तो हमने किताब हाजा की ज़मीमा सवालात और जवाबात में पेश कर दी है ताकि अवाम पर हकीकत आया हो जाए दा पदी की दा ज़मीमा पदी की दाखिल दादी पखपल लिखल एक सबर यो मिनट पदी की बुजुर्गानों सपचार की शेख हुसैन अहमद मदनी रहमहुल्लाह लिखली दी चिदा किताब मा दावल न तराखिर पूरी कतल जमा सर इत्तेफाक दे पदी की दरमानी पतवा जी बस खबर में देता हूं जी लख सबर हो यार बल खबर अदा چې پدې کې چې د تعویل چې د سفارش خبره نشته دی خو ته ګوره وای بزرگانو हमारे यहाँ लोग कब्रों पर जाकर मरहूम बुजुर्गों से बेलान दिली के उन्हें अल्लाह की या सफारिशी बनाने की कोशिश वो भी गोरा हमारे यहाँ लोग कब्रों पर जाकर मरहूम बुजुर्गों से अर्ज मारूज करते हैं उनसे मदद चाहते हैं वलिदासद माता तो नहीं और तावील गोरे कि मसालिक द अकाबिर का मसलक व मशरब ताई पदी की दा खबर नष्ट कदा दी वो खुद जबरदस्ती सी दी हुकम से इसम मका और दा किताब लगो गोरा नूर इसम नशे का वाले देखिए दाली के लिए गोरे जाओ रोज़े अक़दस पर जाकर अर्ज करो कि मेरे पास इकामा नहीं दा अल्लाह तो सवाल लेके दा अल्लाह नबी तो सवाल ले दा दक्का खबर दा दादल पदी से के रत कई सोई उनसे मदद चाहते उन्हें अल्लाह की या सफारिशी बनाने की कोशिश करते उन्होंने मरहूम बुजुर्गों की सुन लेने को महज मुमकिन नहीं बल्कि अम्र वाक़या मान लिया है ये अफ़आल शिरकिया करते रहते हैं दा अफ़आल शिरकिया कई दागे न बाद लग सबर बल खबर दादा چې دې ماته چې ته د دعوی نه تختی زه د دعوی نه نیم تختیدلې دعوه کې ما نه فکړې و او زه پاغه ولاړم ته ثابت کا زبستا سره ومنم حکم چې دې ما نه د لګول مې زبې د فقهاو نه پیش کوم تعویل چې شیخ الاسلام ابن تیمیه د شرک فتوا نه د لګولې دا وګوره جی والمشركون من هؤلاء قد يقولون إننا نستشفع بهم أن نطلب من الملائكة والأنبياء أن يشفعوا فإذا أتينا قبر أحد نطلب منهم أن يشفع لنا دي تلان دي الكل والمشركون من هؤلاء دا مشركان دي فتوی در باندې لګولې د الله بندا دی خو ګوره چې دا زما سره مجالس الابرار دی د چا دی بزرګانو دا حنفي عالم دی احمد ابن محمد الرومي الحنفي عالم دی کې د سلی کې ګوره ورته وای بزرګانو وای اما زياره البدعيه زياره بدعي ستوي وهي زياره القبور لاجل الصلاه عندها والطواف بها ذلك فان اصل هذه زياره البدعيه الشركيه دا بزرګانو دا زیارت بدعي دی شرکی دی ماخوذ منهم وليس بشيء من ذلك مشروعا باتفاق علماء المسلمين دا د علماء مسلمانانو کې یو نه دی نقل ولي اذ لم يفعله رسول رب العالمين دا الله نبی دا نه دی کړي ولا احد من الصحابه دا صحابي نه دی کړي والتابعين وسائر ائمه الدين بل قد انكر الصحابه ما هو دون ذلك صحابه کرام خو په دې باندې رد کړي ان شاء الله اوس درته نور خیمه په دې بل صفحه کې پدې کې د سلی کې بزرګان ګوره وای قال ابو حنیفه امام ابو حنیفه رحمه الله سوى يستقبل القبلة عند السلام ايضا ولا يستقبل القبر چې قبر لذي کنه نو قبله ته مخکې قبر ته نه مخکې ذلك وقال غير لا يستقبل القبر عند الدعاء بل قال انه يستقبل القبلة وقت الدعاء په اخر کې لیکي وای بزرګانو فإن الدعاء عبادة دعاء عبادته كما ثبت بالحديث المرفوع إن الدعاء هو العبادة والسلف الصالح من الصحابة والتابعين جعلوا العبادة خاصة لله عبادة خالص د الله د پر ګرځولې ولم يفعلوا عند القبور شيئا منها پدې کې هیڅ یو شی اجازه نه کړې ده بل خبره تا دا وکړه وختي چې بزرګانو د الله نبی چې دینو تعویل چې د الله نبی دا خداغه د مرګ نه بعد د شفاعت سوال لنه د الله د نبی نه مخکې انبیای کرام تیروتل کنه بل خبره دا زدا ویم کدا خبره جایز وي د الله د نبی نه په صحیح حدیث کې په یو طریقې سره ثابت ده ثابت نه ده
بل خبر دا چې تا چې کم بلال ابن الحارث مزنی واقعا پیش کړ دی خو تو ګوره مليانو دې کې بزرګانو دا زما سره دا څوک دی ګلدستې توحید څوک دی ستا استاد دی شیخ سرفراز صفدر صاحب زبان به زمای جواب بستا د مشر ان شاء الله العزیز سلی ګوره वही एक रिवायत पेश की जाती है कि हज़रत बिलाल इब्न हारिस मुज़नी ने क़साली में या मोहम्मद कहा था वगैरह वगैरह लिखे वही कामिल इब्न आदि पाई कैसे लिखे वही जवाब के लिए कि वही कामिल इब्न आदि चौथी दर्जे किताबों में है और इस तबक़े के बारे में हज़रात मुहद्दिसीन का फैसला ये है कि ए अहादीस काबिल एतमाद नेस्तन कि दर अक़ीदा या अमल बयाना तमस्सुक कर शवत लिख ली वही दी कि दा से रवायतों ने सही नश्ता शागा काबिल एतमाद द पर द अक़ीदे द अमल पदी के लिख ली मगर उसूल हदीस की रूह से इस तबक़े की कोई हदीस सनदन सही साबित हो तो इसके साथ में कोई कलाम नहीं आखिर की दा खबरों कर दागे न कबल दा वेली दी چې د دې روایتونو په عقیده او په عمل کې پکار نه راځي څوک وي دغه روایت راغستره چا ګلدستې توحید کې ستا استاد دی او بیا ګوره دا شیخ حسین علی صاحب دی دا استاد استاد دی دې په کې سلی کې ګوره جی او دا سره دا تفسیر به نظیر تاوی تحریرات حدیث کې هغه املا ده استاد مشروم لیکلی او دا په دې ځکه درته اوس صفحه درته خیم چې دا د شیخ حسین علی صاحب خپل تفسیر دی اوس په حواله در کوم ان شاء الله العزیز په دې کې سلی کې ورته کېږي جی فالجواب ان هذا ليس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جواب دا دی چې دغه کم کس دې پیش کړه صحابي د الله د نبی نه دی بل هو مجهول الحال ومجهول الاسم دا مجهول الحال دی مجهول الاسم دی واسناده غیر معلوم الصحه د دې سند چې په اعتبار د صحت سره غیر معلوم دی په اخر کې څه لیکي فالجواب في سند روایتي سيف بن عمرو الزبي اجمع ولا زوفي د په زوب باندې اجماع ده او بیا سلی کې وتهم بالزندقه زندقه ویل شي او زندقه ویل شي دا پرون موږ پس کې لغت کتاب کې وکتل نو د دې خبره ثابت شو د آیات ساته چې تفسیر به نظیر کې پدې باندې درلدا قول کو استاد چې د دې حدیث پدې راوي په زوب باندې اجماع ده دا غینه بعد بزرګانو دا حدیث دم راغی سره جلاء العینین والا دې سلی کې وهذا اسناد ضعیف سند ضعیف دی مناسب اوس ګوره بزرګانو تا ویلو چې بزرګانو ته ویلو چې د صحابه دا عملو زویمه د حضرت عمر رضی الله عنه عمل ته ګوره دا ګوره دا زما سره بخاری شریف دی دا اصح الكتب بعد كتاب الله البخاري بخاری شریف میں درته خمسوي ګوره جی دا حدیث دی عن انس ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه ما بشمار حدیث پیش کو زیدته دغه کوم هم نه حسابو مې درته هم نه ورنما چې کوم خپل حساب کړی باقي سره دا سوال لسم 15 نمبر جوړي سلك عن انس ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وكان اذا قحطوا استسقى بالعباس كله بقحت راغدي واستسقى بحضرة عباس باني كولا يسلكي فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون ديك ګوره بزرګانو خبره راته وخوده د الله د نبی وخلاړو د الله نبی وفات شو ته یو خبره دا وکړه چې بزرګانو په ژوند کې چې د الله نبی راتل شرک نه د مرګ نه بعد شرک بزرګانو مخ تاسو ته ویل چې تاسو حیات دنیوي منئ هغه ځای کې خو چې ته حیات دنیوي راتل نه کول نه هغه اخر خپل خبرې لراغله مونږ چې درته ویل چې حیات دنیوي منئ د هغه لوازمات منئ هغه له دینن مکمل ځان راورسو اوس خبره ده د بزرګانو دې حدیث کې دا خبره راغله چې حضرت عمر رضی الله عنه وی حضرت عمر رضی الله عنه با استسقاء په حضرت عباس رضی الله عنه باندې کوله د دې ځای کې راغلل دې ځنه زه خبره ثابتومه یو خدای کې توسل به ذات النبی باندې مرد دی دویم په دې کې په استشفاء د قبر النبی او استغفار او په دعا او په پکار باندې مرد دی څنګه ولی هغه ته ضرورت د باران دراتللو هغه ته ضرورت د قحط ختمېدلو نو دا غي د پاره حضرت عمر رضی الله عنه دا سینې کړي چې زمد الله د نبی قبر خواله او التب دعاوکم حضرت عباس راغختو او حضرت عباس راغخته نو ایکم توسل بذات العباس نه دا اوس درته زخیمه هغه ته موږ له دعا غواړه اول راکه فتح الباری کی دا دلی کی ګوره وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس ان عمر استسقى بالمصلى وقال للعباس حضرت عمر رضی الله عنه حضرت عباس ته تسوي قم فاستسقي فاسجي فمن له استسقاء د پاره سو دعا وغواړه فقام العباس حضرت عباس ته فاسد او دعا غوښته دی خو ګوره دا زما سره فیض الباری دا علامه انور شاه کشمیری سے فرمایي وليس في توسل المعهود الذي يكون بالغائب حتى لا يكون به شعورا اصلا اوس ګوره جی بل فی توسل السلف زما د مخ کې زم قابل استدلال نه دی ما مخ کې د حدیث نه خپل استدلال کړل بل فی توسل السلف دی کې توسل د سلف دی هغه څنګه اي يقدم رجلا ذا وجاهه عند الله ويأمره ان يدعو لهم ثم يحيل عليه في دعائك ما فعل بالعباس
بیاسلی کی ولو کان فی توسل المتاخرین لمحتاج الى اذهاب العباس کپدې کې توسل د متاخرین وې نو دیو له بیا عباس نو ته تک ته ضرورت نه وغی ځان سره بوتو ته ضرورت نه ولکفا لهم التوسل بنبي بعد وفاته فرق دیو کو لک صبر یو منټ دیو فرق کو بیاسلی کی وهذا النحو جائز عند المتاخرين ومنع منه حافظ ابن تيميه دا د متاخرین ثبوت ته ما د سلفونه راته وخایا نو د قران نه نشو خو د ګوره ما ته دا ویلو چې ته استشفاء عند قبر النبي ثابت ده په قران کې یو لفظ خو په دې زید در سره منم په حدیثو کې وخه در سره منم د صحابینه وخه در سره منم امام ابو حنیفه نه وخه در سره منم نشي ثابت ولې بس دا غینه بعد چې بزرګانو رحیم مولوی صاحب سلور تر نو والا او تر اوسه پورې خپل دعوی تر سره راغلی هم نه دی چې ټچ کی دا مناظره به خلک اوري کله توسل ته ځي کله عباراتو کې خپلو مشرانو عباراتو کې تضادات ثابتوي کله یو طرف ته اوس چې دا توسل عبارت پرې شروع کړه دیو ته مې ویل پرې د ټایم خو به سډه کوي نو که دغه نه کوي خو بیا به جګړه کوي پرېږده چې کوي دویم نمبر هغه فاتحه که طریقې بیا راواغېستل چې مونږ ته درې ځل جواب وکړو چې یاره دوکې نه کار مه اخله او بیا چې هغه عبارت یې ووایو نو هغې کې هم دغه خبره چې عامو قبرونو له راتلل عرض معروض کول رسول الله صلی الله علیه وسلم او د عام او اماتو قبرونو کې ځمکې اسمان فرق شته مونږ صرف ستا مشرانو هم کړی دی دویم نمبر مجالس الابرار یې پیش کړله ګوره په تور رشیدي ولم لیکل دوړ کې فرق وروسته پیش کوم دویم مجالس الابرار یې مجهول سړی دی مجالس الابرار تر اوسه پورې پته نه لګېږي مجهول خلک مه راوچوته وه بیا وایي هغه وایي چېرې دا د صحابو نه ثابت تابعین نو زه قرآن حدیث تابعین ته به مسلسل پیش کوم پته نه لګي دا تا ته ولې نه ښکارېږي بیا وایي دعا عبادت دی ګوره دا خبره ما بار بار وکړله چې دعا څنګه چې ژوندو ته توسل یې پیلې هغه ته ویل ماله دعا وکړه رسول الله صلی په خپل خبر کې مبارک حیات ته هغه تر دعا درخواست کول دغه په دې معنی سره عبارت د الله نه دعا غوښتل د دعا د رسول الله صلی الله علیه وسلم غوښتل نه دي د جل نه کار ما اخله بیا وایي عقیده د دین نه ثابت ما مخکې لیکلي دي چې دا مستحب مستحسن عمل دی هغه ته مونږ ضروري واجب عقیدې په درجه کې نه ګرو بیا په تحریرات حدیث باره کې ویل چې دا خو املایي دی مولوي صاحب دا د مولانا حسین علي صاحب رحمه الله د ژوند اخرنی کتاب دی دا هغه مخکینی کتابونو په دې سره منسوخ ګڼلی شي د ژوند او زندګۍ اخرنی کتاب دی بیا د هغې نه پس دویم مولوي صاحب راغی وایي بخاري شریف دا ستا مشر په دې باندې مستقل کتاب لیکلی وہ یہ بخاری امام بخاری نے نہیں کسی کنجر نے لکھا استا مشر ہوئی بیر دین پس دار آگے استا ندائی حق دی جلد نمبر 1 دے صفحہ 578 دیو دا مڑو بارک اپنے دوستوں سے ملاقاتی کرتے اس عالم برزخ کے اسمان زمین اور جنن میں جہاں جی چاہے جاتی ہے اور اپنے ساتھوں کی یاراوری کرتی ہے راستا مشران لکھی پا مونگ میں الزام ملگا بیر دین پس دا اقامت البرحان والا فتح الباری کو رسل معتبر نہ دے دستا مخلوق فیض الباری تے رسل پیش کے فیض الباری بارک دین پس بے دے راہ گئے وہی مجهول الحال لے پلان کے ما التواضی ہوئے لا اس پہ دے باس نہ کوما زکدا عمر فاروق رضی اللہ تایید ورتا حاصل خلیفہ راشد صحابہ کرام باندې کی برتس درو خیمه بہرحال بیا د په حدیث باندې جرح طرف تراتلو ما یو راوی خود جر بخاری راوی دی دا غینه پس د حدیث ثابت نه ضعیف دی دا جرح مبهم دا رجب کی کېده و مولوی صاحب او بیا ما دام ویلی و چې به یو حدیث په سند کې معمولی زو پرام شي نقصان نه رسي ځکه اتفاقی ضابطه ده لسو کتابونو په حواله سره کې ټیم را ترکه ټیم ودرې شي درته پیش کما چې په مستحب بلکې ندای حکم لیکل دي چې په مستحباتو کې ضعیف حدیث هم کافی دی اول کو د بخاری په سند سره ده ضعیف دین الحمدلله دین بس راځم یو لسم نمبر دلیل دا زما سره ابن کثیر ده جلد نمبر صفحه نمبر د 778 ده وی امدد قایت دل وقت ذکر جماعت منه الشیخ ابو منصور الصبافی اے پورے جماعت نقل کړه یو کس نه په کتاب الحکایه المشهوره عن العدوی قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فقال السلام عليك يا رسول سمعت يقول ولو انهم ظلمون بهم جاءوك الى اخره وقد جئتك مستقدرا لذنبي مستشفيا بك الى ربي ریشو غلا غلم تا شفاعت درخواست کی رسول الله په خبر باندې وای دا مشهور دی دا ټول لیکلی دي دا مشهور دی لہذا باقي باس مکوا دین پس اعظم امام مالک رحمه الله تعالی امام مالک رحمه الله نو مواغ سو انسان نه دی نقل دا سمس امام ابو حنیفه قوله مجالس الابرار ولا مجهول سړی نو کور چرته سند نشته دا شفاء د قاضی عیاض رحم الله دا صفحه 251 دا امام مالک رحم الله مناظره نقل کې په سند سره امیر المؤمنین جعفر سره د باز شروع دی ورته وی لا ترفع صوتك في هذا المسجد في هذا دا استاد دي کو وسیله د قیامت پر بل استقبله بلکہ تمخ کریتا واستشفع به فیشفعه الله تعالی بلکہ شفاعت درخواستوں کے نبی علیہ السلام ته الله تبستا شفاعت وکي ولی قال الله تعالی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم دا پورا په سند سره نقل به سند خبرې من نقل کوا مناظره د امام مالک رحم الله ور باندې شوی دا بولی چې بو د دین پس راځو
دلایل ګڼ دي خو زه فقهاو ته هم راځم چې بیا وایي چېرې فقها نه وو دا زما سره اول نمبر فتح القدیر دی جلد نمبر 3 دی صفحه 169 ده د احناف معتبر کتاب دی بیا وایي چې قبر مبارک ته راشي ثم يسأل النبي صلی الله علیه وسلم شفاعه بیا به نبی علیه السلام ته شفاعت درخواست وکړي چېرته قبر خواته پنځپیریان وایي شرک دی فیقول یا رسول الله اسألک الشفاعه یا رسول الله اسألک الشفاعه نبی علیه السلام خواته به راشي شفاعت سوال به وکړي زما لپاره دعا وکړي چې زه په دین اسلام باندې وفات شم دا مولوي صاحب دویم نمبر عالمگیری 500 علماء احناف فتاوی عالمگیری جلد نمبر 1 دے صفحہ نمبر 266 دا دے وی فیقول السلام علیکم یا رسول من فلان ابن فلان خپل بم ذکر کی بے چورته چا ویلی اے د الله رسول الله پتا باندې سلام پلان کی زوی پلان کی طرف نه اگے شفاعت کو یستشفع بک الی ربک فشفع له ولجميع المسلمين هغه د بار شفاعت سوال وکړو د ټول مسلمانانو د 500 علماء احناف استاد مجهول کتابونو نه دریم نمبر مولوی صاحب دا مجموع الانهور د احناف معتبر کتاب جلد نمبر 1 صفحه نمبر 464 دی وی طریقه ذکر کوي بیا بو السلام علیکم یا رسول الله اسالک الشفاعه الکبرى اے د الله رسول شفاعت کبرى سره زمانه پر الله نه شفاعت وکړه دا مولوی صاحب مخ کې راځو صفحه نمبر 208 دا کتاب الاذکار د امام نووي رحمه الله فيتوسل بحق واستشفع به الى ربه سبحانه بیا بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام تر شفاعت درخواست وکي دا شافعی المسلک المغنی لابن قدامه حنبلی جلد 5 صفحه 214 کې لیکي صفحه 200 بیا به ولو انهم ظلموا دا وقد اتيت مستغفرا من ذنوب بیا نبی اسلام روزي مبارک تور شفاعت درخواست وکي دا شفاء وفاء الوفا ده ابو منصور کرمانی د حنفیو نه جلد 4 صفحه نمبر 225 کې دی وقال مسعود كان من خلفين كان احد او صاحب تبلیغ التسلیق کچار ته سلام درخواست کړ نبی اسلام روزي مبارک ته ورسو هو السلام علیکم یا رسول الله من فلان ابن فلان يستشفع بك الى ربك بالرحمه والمغفرة فاشفع له اے د الله پیغمبر هغه شفاعت درخواست کړ ته ورله شفاعت وکړه دغه رنګ د شفاء او استقام د دې سبب نمبر 208 ان كان احد او صاحب تبلیغ السلام تقول السلام علیکم یا رسول الله من فلان ابن فلان يستشفع بك الى ربك بالرحمه والمغفرة فاشفع له اے د الله پیغمبر شفاعت درخواست کړ دومره فقهاو ته پته نه لګي پنځ پیرانو ته پته لګي چې دا شرک دی دا ما ثبت به سنت د شیخ عبد الله صبر مولا د موي چې قبر خواته براشي شفاعت درخواست به وي قد جئنا يا رسول الله ظالمين مستكبرين لذنوبهم من بخبل ځان باندې ظلم کې استا قبر خو فشفع لمن جاء ظالما بیا بر شفاعت درخواست وکي پوره دا خبره بنقل کی دا مراقل الفلاح شرد نور اللذا سب 432 ځانه په معتبر ترين کتاب دی موي په صفحه نمبر 432 باندې وي التبراش وي السلام عليك يا رسول الله من فلان من فلان يتشفع بك الى ربك فاشفع له وللمسلمين اے د الله پیغمبر د شفاعت درخواست کو تر هغه لپاره سفارش درخواست وکړه او د پوره امت د باره موږ زرا زم علماء دیوبند ته مونږ سیو دا خو فقهای کوم لس حواله نورم پیش کولای شمه خو د ټیم په مطابقت سره لس ما پیش لدینه پس علماء دیوبند ته تسکین الصدور دا هغه کتاب دی چې په دې تمام اکابرین دیوبند په دې باندې تقریرات کړي دي مولانا حسین احمد مدنی د ټول پکې دي کم کتاب په مجهول کتاب دغه حوالہ خود رہا مولانا مدنی سے پڑھی تقریر لکھی تمام اکابر دے سے لکھی چون کہ انس وسلم کے قبر مبارک کا علم تواتر سے ثابت ہے اس لیے آپ کے قبر کے پاس حاضر ہو کر یہ کہنا کہ حضرت آپ میرے مغفرت کی شفاعت فرمائیں جائز اور درست ہے دے تمام اکابرین علماء دیوبند اجماع دویم نمبر ابی حیات مخکمہ دا عبارت پیش کو صفحہ نمبر 52 باندې زما استاد سند دے فتاوی رشیدیہ دا دے وہی دا قبر خواہ ترادلل دو تیسری کہ قبر کے بعد جا کر کے کہ اے فلاں تم میرے واسطے دعا کرو اللہ تعالیٰ میرا کام کر رہے اس میں اختلاف ہے پدی کی اختلاف دے چام موت تراتل شترے کنا مگر انبیاء کی سما میں کسی کو اختلاف نہیں انبیاء پر سما کرے چا اختلاف نشترے انبیاء قبروں تورتل دعا درخواست کول پدی کی اس سے اختلاف نشترے دا مسائل ربط قاسمی جلد 5 صفحہ 338 سے مشہور معتبر صفحہ نمبر 338 دے مو اس کے بعد کے سلام کو جس نے اپنے اس کے بعد اس کا سلام پہنچایا جائے جس نے اپنا سلام پہنچانے کی درخواست کی ہو اس کے لیے یوں کہنا چاہیے السلام علیکم یا رسول اللہ من فلان ابن فلان یستشفع بک الی ربک فاشفع له ولجميع المؤمنین یعنی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فلاں کی جانب سے سلام ہو وہ آپ کے پروردگار کے بارگاہ میں آپ کی شفاعت کا طالب ہے پس اس کے اور تمام مسلمانوں کی شفاعت فرمائے دغس یو کتاب پورا حنا پورا فقہاو را واخلا چې قبر ته ورتلل د زیارت په وخت کې هغه شفاعت درخواست کول شرط دی بسم الله وکړه شل والمکوا دا معرف القرآن مفتی شبیر سے مخکمه د عبارت پیش کوم نشي دغه رنګي نشر الطیب د مولانا تانوی سے بریم اللہ اگر قبر خواہ تبور سے شفاعت درخواست بو کی بے روایت نقل کی اس وقت نکیر منقول نہیں پس حجت ہو گیا صحابہ یا تابعین چا نکیر نہ دے کلے پس حجت سو الاو سنن دے مولی سے دیم وئی فثبت ان حکم الایت بغل بے وئی فینبغی لمن ظلم اے پکار دی مناسب دی چا بزان من ظلم کلے ایزور قبر او زیارت و کی قبر داغي او د مغفرت دعا و کی نبی علیہ السلام
الله تعالی مغفرت وکړي. زما استا خبره په توسل کې نه ده او زما استا خبره په استشفاء کې ده. ما خو ته په اول سر کې ویل چې د دې جواب را لره کې دا سوال به بیا تاسو نه کوو. په دې ځای کې ته استشفاء د توسل قسم ګرځولې، استشفاء د توسل قسم ګرځولې. ته څنګه دا خبرې کې بیا د فاتحه کا صحیح طریقه باندې خبرو کده ماته چې دا د کتاب نه چې هغه مو ته پیش کړ چې زميمه پکې داخله نو دا غي صحیح جواب ور سره نو بیا بوسو کې وبوتلې. بیا وایي چې د دعا درخواست دا دعا نه دا کومه فلسفه ده. مولوی صاحب سړي د قبر خواله لړ شي ماته مال دعا وکا قبر خواته لړ شي هغه ته وجیزستانه دعا غواړم دلته وجیز ما سره اقامه نشته وجید دعا نه ده وای دا د الله نه دعا ده کوم اصول دي. خاجي بیا بل خبره ده چې تا چې کوم دغه ولا روایت پیش کړو مخکې دغه عربي غو واقعیت پیش کړي و د مخکې واقعیا کې بای کې راوی د مسلم ابن کیسان غزیت دغه څه قواله ما ثابت کا. بیا چې د بل د امام مالک دا قول دی پیش کو نو پاغه کې ځان لچره راکا کتاب خدای پدې کې دې پدې باندې په دوه طریقو باندې جرح کوي. اول دا ويقول في خلل من وجوه اول ان هذه الروايه ليس لها سند فلا يعتمد عليها. پدې باندې رد کو تاویل چې دا دغه غیر مقلد دي. زم چې تاسو لراشي ساده مشه سرپرست صف درته په مخه سکی حواله ته پیش کوي. دا یو حواله چې هغه ژوندې مړ پامې درو شور سن مې برابر ور یک سای دغه حواله د غیر مقلد د ساده مشه راول ځانته حواله پیش کوي ماته غیر مقلد دي چې په کور د لګزاري کوي غیر مقلد دي چې توثیق ته سره کوي وای زما رور دي. دا غینه باز خبره کوم چې تاسو چې نه د حق دا کوم خبره کړی ده نو اغه دا خبره کړی ده چې هغه چې کوم احادیثو کې ثابتي چې د شهید روح چې هغه په جنت کې کم ځای کې ګرځيږي هغه ته اجازه ته قول دا غي ده. بل خبر دا چې تاویل فیض الباری قول معتبر نه دی ول نه دی معتبر. فیض الباری قول معتبر دی هغه په خبره کې یو قول ته هغه څه کړی دی نسبت کړي. باقی د فیض الباری چې کوم قول دی زما سره په دې مسله کې هغه د هغه مطابق زما سره سوالجات خو ټیم نشته چې زه راته وکم چې هغه زما سره موافق دی او د علماء دیوبند سره موافق دی نور علماء سره موافق. هغه خطونه جمع شوي دي او هغه چې دی علماء راخستي دي. بل خبره ته ما ته دا وکړه چې تاوی د نبی او د عام خلکو په منځ کې فرق دی. دوی د نبی او د عام خلکو په منځ کې فرق دی. دا وګوره بزرګه بس لږ ما ته خاموشي تعویل د نبی او د عام خلکو په منځ کې فرق دی. دا سماع الموتى دا 251 صفحه ستاده مشر کتاب د سلکی او عند القبر مردا کو نبی نه مردا کو بسلسله دعا سپارشی بنانا دونوں صورت درست ہے. واه واجی په خپل د فتوا لګولې وزو په کې سنوم په خپل مشر د فتوا لګولې دا او دا نه دا نوٹ ساسو نه چالي کله مال چاره لګل او په دې کې متعلق دا غیر اولا خبره دا استاد مشر دا کړی هغه صحیح ده درسته برابر ده او تاور باندې اوس فتوا لګوله نو استاد مشر خود دې قائل له بل غوړه دې خوجی تا د شیخ حسین علی صاحب قول دی بیانو دا دغه تسکین الصدور د دې خو ګوره جی دوسرے یہ کہ صاحب قبر سے کہے گورا صاحب قبر کہ تم میرا کام کر دو یہ شرک ہے زمائی قامن اشتے جی صحیح شو جی خواہ قبر کے پاس کہے یا قبر سے دور بدی معنی پتوہ لگا والے بیالی کی اور یہی وہ صورت ہے جس کو ہماری پیر و مرشد حضرت مولانا حسین علی نے تفسیر بے نظیر میں زچ کم حوالے پیش کم تفسیر بے نظیر بحوالہ حافظ ابن تیمیہ نقل کیا ہے وہ لوگ جو انبیاء و صالحین کو بعد موت کی نزدیک سے پکارتے ہیں وہ بے مشرک ہے. استاد مشرد کتاب میں حوالہ پیش کرا دیکھو سگو رجی دا زمان سر بل کتاب دے تفسیر بے نظیر پدی کی صفحہ نمبر 130 کی لکھی گورے فهذه الشفاعة التي اثبتها المشركون یعنی کہ وكذلك قصدوا قبورهم قالوا نحن نستشفع بهم بعد مماتهم ليشفعوا لنا یعنی کہ وهذه شفاعة ابطلها الله ورسوله دا شفاعت دا الله دا الله نبی هغه باطل ګرځول او دا دې سوي خبر نه ده دا پدی سماع الموتى کی بیا شیخ سرفراز صاحب 63 صفحہ کی لکھی گورے قبور سی طور پر دعا کرنا کہ صاحب قبر اس طرح میرا کام کر تو یہ حرام اور شرک بالاتفاق ہے. لکھی ہماری پیر و مرشد حضرت مولانا حسین علی صاحب عقیدہ لکھی دی و تفسیر بے نظیر کی تحریر فرماتے کہ وہ لوگ جو انبیاء و صالحین بعد موت تعویل قبر تعویل گور تعویل چی د مرگ نہ مخ کے د مرگ نہ بعد دے مینس کے فرق نشتے دے سوئی بعد موت کی نزدیک سے پکارتے وہ مشرک ہے. دا داغینه نقل کړی دی وای دا مشرک دی دا حواله جات شته زر تویم دا نور نه کزما ګیله خیر دی خو تعالی خدا نه د پکار هغه علما به ګوره په دې باندې وبخي هغه وای چې ستا خو د دې په نسبت باندې د هغه په نسبت ستا گزاره وا خو دې مسله کې زما په نسبت باندې خویدلې خپل بدر باندې بد وای نور بدر باندې بد وای د مشرانو د کتابونو د پیش کوم استاد د کتاب نه پیش کوم دا منل غواړي. بل خبره دی دا وای ګوره
زمون یو عالم هغه موږ د جماعت نه وستل او د سن نقصانات لوجه دی هغه په ما باندې راتړي خاصه دا وکړه دا ستا شیخ د شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب دی خو ګوره دی په دې عمدۃ النظر کې سلی کې 99 صفحه دا وې حفاظ حدیث نے بخاری کے 110 احادیث پر تنقید کی ہے اور مسلم کے 130 احادیث پر تنقید کی ہے اور تنہا بخاری کی 78 ہے اور مسلم کی 20 ہے اور 20 مسلم کی 100 ہے اور 20 دونوں کی مشترک ہے زم چې ستاغه په بخاری باندې په مسلم پر راویانو په 130 140 راویانو باندې جرح وکي په 130 حدیث جرح وکي وایي دا شیخ الاسلام دی او چې زماغه پیش کوي دا منکر حدیث دی ډیره عجیبه فلسفه دی جوړه کړې ده دا جبور بزرگا دا ازالت الرد د چا کتاب دے دا استاد مشر د شیخ سرفراز صفدر سے کتاب سے لکھی وہ یہ حدیث بخاری شریف میں 3 دفعہ مذکور ہے اور تینوں جگہوں میں اس کا ذوب ثابت ہے نو جستاغه په جرح کی استاغه و تضعیف ہوئی وہ جدا شیخ الاسلام د امام اهل سنت او زماغه منکر حدیث ور او بدی په یو کور کې جمع کړی دی د الله بندا بل خبر دادا چې تاسو به خضر سے باندې یو ځل جرح کړی واغه د صحابه پر رد کې د بازي دغه چره د شیعاګانو احادیث باندې جرح کوله تاغي تبدوي د توفه اهل سنت د مولانا عبدالشکور ستا مشر دی دی کې لیکي شیعوں نے قرآن کے مخالف روایت کو کس طرح سلیکل ہر جان بنا دیا ہے په دې کې بزرګانو د شیعاګانو په هغه مختلف روایتونو راغی سری پای باندې جرح کوي په کوم چې تاغي باندې لعن او توان کو عقبان دی کلام کوي تکلم به کوي ضعیف ورته وي ډیر زیات وخت اخلي کنه دا مې درته پیش کړی وي بل خبر دارا چې تا یو ځل ویل چې صحت د سند نه مستلزمه صحت د متن پدې تا علامه خضر حیات بکروی صاحب ته منکر حدیث وي دا ساده مشر پدې توپه بس چلو ځه دا ودا ته نه خو چلو صحیح دا غینه بعد ګوره تا ویل چې د امام ابو حنیفه قول وخیا دا فتاوا شاه محمد اسحاق دهلوی دا او دی باندې چې دا ترجمه او تحقیق تخریج دا مفتی ضیاء الرحمن ذاکر صاحب کړی دی یو معتبر عالم دی سلی کې ګوره وای بزرگانو وان دعاءهم وطلب الشفاعه منهم في هذه الحال يبزي للشرك دا بزرگانو مبزید شرک ته بیا ګوره جی واما دعاء الرسول وطلب الحوائج من وطلب شفاعته عند قبر او بعد موته بیا لکی فهذا من افعال المشركين بیا سلکی لم يفعله احد من السلف یو سلف کی یو تندا نه کړي ولو کان قصد الدعاء عند قبر مشروعا کدا شی مشروع لفعله الصحابه صحابه وکړو تابعین وکړو په صحیح روایتونو کې دا ثابت نه ده اولاند لکی وای دا د یو امام د ایمون نه دی نقل د یو امام د ایمون نه دی نقل د خلک اسه وای او دی خو ګوره جی دا زما سره تفسیر ماجدی دی په دې کې دی یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله د دې آیت تحت لاندې لیکي وای بزرګانو بعض خلک چې د بزرګان دین کې استعانت او انبیاء اولیاء استغاثه جایز رکھا ہے بیا په اخر کې لیکي جی وای دا وسیله دا چې دی په دې معنی باندې هغه سره چې هغه د ذریعہ وای اور ایسی شدید و پاش غلطیاں نادر کثیر الوقوع ہے دا سی غلطیاں دا سدی دا پاهش غلطیاں دي نادر نه دي دا کثیر الوقوع دي دا غینه با سلی ګوره وای بزرگان و اما اذا كان المطلوب من ميت او غائبا چرته مطلوب سړی کوي هغه یو شی د چانه طلب کوي او مطلوب هغه د میت نه یا د غائب نه میت پکې راغی نو بیا سلی کی وای کسی عالم کو به شک نہیں کہ یہ بدعت ہے وای بزرگان هیڅ چا د بدی کې شک نشتا چې دا بدعت ہے بیا لیکي کوئی امام سے اس بارے میں کچھ نقل نہیں اس امام نے د بارے کې صحیح نقل نه دا علماء دیوبند نه دي بیا په اخر کې بزرگان زدا ویم ګوره صحیح البخاری نه درته دا پیش کوم تا چې دا قول کو چې بزرگانو قبر خوالت لشي او د قبر نه دعا غوښته شي طلب د شفاعت کول شي دا زما سره صحیح البخاری دا ګوره حدیث ته ګوره استدلال ته ګوره عن محمد ابن جبير ابن مطعم النبي قالت امراه النبي صلى الله عليه وسلم یو خذ النبي صلى الله عليه وسلم لراغله فامرها ان ترجع اليه نبی صلی الله علیه وسلم ورته جی ما تبلغ اخبار راشي قالت غيوتي ارايت ان جئت بخبر الله كيد الله نبي كزراشم ولما جئت زتاونم سم مقصدي كانها تقول الموت امام بخاری ته چته مماتي ونه او دارنګ دي صحابي ته مماتي ونه او خزه ته مماتي ونه خبره پوښي كانها تقول الموت وای چې هغه وی چې اراده دا و چې زراشم ته وفات شوی نو نبی صلی الله علیه وسلم وتدا نه چې زما قبر خاله براشي نبی صلی الله علیه وسلم ځانې زمانه با د دیشي طلب کې د دیشي طلب کې سی ورته وی الم تجديني فاتي ابا بکر کتراغله او زنو من ابو بکر لبراشي دا زما د پر د الله د نبی د صحیح حدیث نه خبر راغله او دا منل غواړي بل ګوره دا زما سره بل حدیث دی پدې کې 15 سندونه دي دې کې لیکي بزرګانو اول